تاسو به د ډېرو کسانو نه دا اورېدلي چې زه خو دعاګانې کوم خو زما دعا نه قبلېږي. ډېر وخت وشو زه دعاګانې کوم خو زما دعا قبوله نه شوه. نو محترمو د دعا د قبولیت دپاره هم اهلیت شرط دی چې په سړي کې اهلیت موجود وي نو الله تبارک وتعالی د هغه دعا نه رد کوي. نو زمونږ تاسو چې کومې دعاګانې نه قبلېږي د دې دپاره ډېر وجې کیدی شي، ډېر اسباب کیدی شي، خو زه درته د حدیث په رڼا کې 3 وجې ذکر کوم. حدیث شریف کی راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاثه لا یستجاب دعاؤهم، 3 کسان داسې دي چې د هغوی دعا نشي قبلېدی. اولنی نمبر آکل الحرام، حرام خوړونکی. دویم نمبر مکثر الغیبت، غیبت کوونکی، په کثرت سره غیبت کوونکی. او دریم نمبر ومن کان فی قلبه غل او حسد للمسلمین، او د چا په زړه کې چې د مسلمان دپاره بغض او حسد موجود وي نو د دې 3 کسانو دعا به نه قبلېږي. نن که زموږ معاشره وګوري نو هر طرف ته سود او ملاوټ دوکه د دې بازار ښه ګرم دی. همدغه رنګې هر 2 کسان چې کینی د 3م کس غیبت به کوي، بد رد به ورپسې وایي، چې 3 کسان کینی د 4م کس غیبت به کوي، بد رد به ورپسې وایي. همدغه رنګې زموږ تاسو په معاشره کې که الله تعالی په یو کس باندې خپل نعمت وکړي، هغه ته مال او دولت ورکړي، هغه ته جایداد ورکړي، یا هغه ته عزت او شهرت ورکړي، نو د ټولو په زړونو کې د هغه سره حسد موجود وي او دا ارمان کوي چې زما د مسلمان ورور نه دغه نعمت الله تعالی واخلي، ما ته که میلاو شي که نه شي میلاو، خو چې دی د دې نعمت نه محرومه شي. نو داسې ډېر اسباب کیدی شي، خو دغه د حدیثو په رڼا کې دغه 3 اسباب دي چې زموږ معاشره د دې نه ډکه ده. نو الله تعالی دې موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او د دغو نقصاناتو نه او د باطني ګندګیو نه د بچ کېدو توفیق دې را نصیب کړي.